الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صدق الله العلي العظيم. سورة انعام د مائده نورستو ذکر کیږي. دا سورة انعام څنګه چې سورته مائده کې بیان د توحید او د احکام او مذمت د اهل کتابو، په دې سورته کې ابتدا د وحدانیت د الله تعالی نه او د حمد د الله تعالی نه کیږي. بیا ادله د وحدانیت د الله تعالی بیانېږي او ورسره د احکامو تذکرہ هم ځای په ځای کېږي. نه دا صورت حقیقت کې د سورته مائده دغه تفصیل ده او دغه نورم توضیح ده او فضیلت د دې صورت دا د حدیثو کې راځي. امام مجاهد کلبی او قتاده رحمهم الله تعالی ټول فرمایي چې دا سورت په مکه معظمه کې نازل شوه دی او صدق آیاتونه ته مستثنا دي، ورنه ټول په مکه معظمه کې نازل شوه دی قبل الهجرت. او فضیلت دا دی چې او یا زره فرشتي با د دې د نزول په وخت کې اعزازن نازل شوی او دا سورته د ازمکه تراکش کړي دي. الله جل شانو فرمایي الحمدلله الذي خلق السماوات والارض. تمام حمدنا هغه الله لري چې خالق د اسمانونو او د ځمکې دی. خالق د اسمانونو او د ځمکې. شروع په حمد سره شوه دا. په دې کې ترغیب دی تمام مسلمانانو ته په حمد کولو سره چې الله ته د وصول ذریعہ او د رسیدلو ذریعہ سره هغه حمد د الله. او بیا دلایل د حمد الله پاک ذکر کوي. دلایل د حمد او دا په واقع کې دلایل د توحید هم دي. ځکه چې خلقت د اسمانونو د مر او د سپګمۍ او د زمکو او د تیرو او د رڼاګانو دا ټول د الله په وحدانیت دلیل دی. نو الله فرمایي الحمدلله الذي تمام حمدنا هغه الله لري خلق السماوات چې پیدا کړی تمام اسمانونه
والارض او ځمکه وجعل الظلمات پیدا کړی دي تیارې او نور او رڼاګانې تیارې او رڼا دام الله پیدا کړی ثم الذين كفروا بیا کسان چې کافران دي بربهم یعدلون در خپل سره مساوات کوي بیام کافران سچل کوي باوجود د دې چې خالق د اسمانونو د ځمکو د رڼاګانو د تیارو څوک دی یو الله بیام دوی د الله سره شرک کوي څه کوي شرک کوي ځکه عدل دلته په معنا لغوي سره دی ښا په معنا اصطلاحي سره نه دی پوه شئ به کنه عدل څه ته ویل شي مساوات دا مخکې دا خیال کراله کنه اعلی دا مخکې د لمبه دلیل د خلقت عالم اکبر دی او هو الذي خلقكم دا دلیل د خلقت چا دی د عالم اصغر اسمانونه او ځمکه دا یو لوی مخلوق دی عالم اکبر دی او بیا پدې کې انسانان پیدا کول دا عالم اصغر هو الذي الله غذات خلقها دلته یو سوال دی د طالبانو چې د ظلمات د ولی مخکې کړي دي په نور باندې خیال کراله کنه او بیا ظلمات جمع ولی ذکر کړي دي او نور مفرد ولی ذکر کړي دي خیال کراله کنه ظلمات نه مراد تیری دي تیری د کفر دي دا کفر انواع مختلف او ډیر دي او د نور نه مراد اسلام دی او اسلام یو دی اسلام اصول د آدم علی السلام نواخله تر نبی علی السلام پورې ټول سری یو او ظلمات مخکې ذکر کړل نور رستو دغه چې ظلمت دا سماوات نو ظلمت ارزون نو ظلمتو چې سماوات پیدا شو پکې الله تعالی نور پیدا کړ چاغه نور خیال کراله کنه نه ظلمات مخې دي او نور سره نور رستو پیدا شوه دي او ظلمات مخکې پیدا شوه خیال کراله یاداده چې د ظلمات نه مراد کفر شي نو کفر د ابلیس هغه مقدم دی او ایمان د پیغمبرانو هغه څه دی مؤخر هو الذي الله غذات خلقكم چې تاسو پیدا کړی من تین د خټینا اصل د ټولو څه دی خاور ولی اصل د ټولو آدم علی السلام دی او د آدم علی السلام اصل څه دی خاور ثم قضا جلا بی الله مقرر کړی دی اجل لرا نیټه مقرر کړی دا خیال کراله هغه نیټه صدا یو اجل خیال کراله کنه یو اجل د هر ذی روح دی هغه الله پیدا کړی دی یو اجل د تمام مخلوقات دی دغه مسما دی واجل مسمن یو اجل مقرر دی د ټول مخلوقات لپاره هندو پنځ د الله باندې چې هغه ورځ د قیامت د دې علم بغیر د الله نه بل چاته نشته دی نو ځکه عنده ثم انتم تمترون بیا تاسو شک کوئ په دغه لوی اجل کې تاسو شک کوئ وهو الله غذات دا دریم دلیل دی وهو الله دا الله پاک چې دی په سماوات پاسمانونو کې دی وکلا دی پس مکه کې دی خیال کړه الله په کوم ځای کې موجود دی هم پاسمانونو کې هم پس مکه کې وجود الله تعالی په تمام کائناتو کې دی خیال کړه لکه په اعتبار د سره د قدرت کامل سره دا څنګه چې الله تعالی سره جسمانی دی آیا پاسمانونو کې دی یا پزماکه کې دی
بلکې الله تعالی مکان او د مکین دواړو نه منزه دی. الله نه مکان غواړي نه مکین غواړي. ويعلم سرکم دا څلورم دلیل دی. الله عالم دی په پټو رازونو تاسو باندې، وجارکم په ښکارا رازونو تاسو باندې، تاسو په پټو حالاتو او په ښکارا. ويعلم ما تکسبون الله عالم دی په اعمال تاسو باندې. والله خلقکم وما تعملون. څنګه چې الله خالق د اعمالو دی، نه دارنګ عالم د څه دی د اعمالو. وما تأتي من آیت من آیات ربهم نراضی دی مشرکانو ته یو معجزه د معجزات در خپلنا. یا کوم آیات چې د مکفار ته راځي یا کوم معجزه راځي دی داغه نه انکار کوي. الا كانوا عنها معرضين مگر دی داغه نه اعراض کوونکي دي. فقد كذبوا بشک د مشرکانو انکار کو بالحق د حق الله تعالی نه د حق آیاتونو نه. لما جاء عمر کله چراغ لدی تا پسو پیاتیم ډیر زرد چراب چدی تا ام باو انجامنا ما كانوا به یستهزئون. انجامنا دا آیاتونو چې دی پاغه پورې استهزاء کولا. د دې عاقبتونه او د دې انجامونه بدیتا راشي. باقی سماوات جمع ذکر کړو، ارض مفرد ذکر کړه، داغه وجہ اما تاسو ذکر کړی و چې چونکه سماوات دا په اعتبار د شکل سره مختلف دي او په اعتبار د قرب او د بعد سره د دې وجنه هغه جمع ذکر شو. او ارزون دا په منزله د سره د شی واحد دی د وجه د اتحاد د اشکال یا د وجه د قرب د اجسام دا غینه. قل لمن ما فی السماوات والارض و اے حبیبا دا تعجیز د کفارو دی. اے کفارو تاسو سره د دلیل شته دی چې د اسمانونو د ځمکې کائنات ته چا دي؟ علم يروا دي علم يروا كما لكنا من قبلهم من قرن. آیا نګوري دا کافران؟ آیا نګوري دا بیان د عاقبت ته د کافران دی. علم يروا آیا نګوري دا کافران کما لکنا سمر من هلاک کړي دي من قبلهم مخد دینا. د دې ما دا موجود کافران دي ته نګوري چې د دینه مخکې موږ سمر قومونه هلاک کړي دي. من قرنن ذ قومنا مکنا هم دا چې قومنا چې موږ ولا قدرت ورکړو په لارځ پس مکه کې ډېر طاقتور قومونه لکه عادیان، سمودیان، لوطیان، ما هغه قدرت عمر کړو لم نو مکل لكم چې اے قریش تاسو لم دومره قدرت نه درکړي چې هغه لمنګه څومره قدرت مالی بدني دا ورکړو دومره موږ تاسو لاندې درکړي. وارسلنا السماء عليهم مدرارا منبرا علی گلیو بارانونه پدی باندې چپه چپه شبي شبي بلا بلا بارانونه پکېدل او فصلونه به خولي خولي کېدل. وجعلنا الانهار تجري من تحتهم من پیدا کړو نهرونه چې بيدل په ځلان دي دا غینا دا غي دونو ځلان دي په لوی لوی نهرونه بيدل. فاهلكناهم مون هلاک ردی لرا بذنوبهم په سبب د جرایم او د دې سرا چونکه دی بنا فرمانی او ګستاخی کولا الله په عذاب راوست. وانشانا بیا مون پیدا کمن بعدهم رسلنا قرنن اخرین قومنا نور امتون بیا پیدا کړل. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس دا الله حبیب ته فرمایي تسلی ده د الله تعالی چې زما حبیبا کتا ته هغه معجزه در کم چې کوم دوی غواړي بیا بم دی ایمان رانو. ولو نزلنا عليك كتابا کم نازل کو پتا باندې کتاب په قرطاس په کاغذونو کې کبل فرض په کاغذونو په شکل کې کتاب د اسمان نراشي لیکل کتاب فلمسو دی مسکی بیاي دي پلاسون خپل سرا خپلاسون هم کې دي بیا بم دا وې نه دا خمرس نظر بندی دا کتاب نه ده سره نظر بندی دا کوشش وکړه.
لقال الذين كفروا وای باغ کسان چې کافران دي ان هذا الا سحر مبين نه دا کتاب مگر سحر ظاهر وقالوا اول د مشرکان لولا انزل عليه ملک ولنا نازلېږي په د باندې فرشتہ یو سوال دا چې موږ با ال ایمان راوړو چې آسمانی کتاب را تراش الله فرمایي چې آسمانی کتاب رام شي دی بو تسوي چې صبرته وي چې او یو موقع کې مطالبه وکړه به فرشتہ دی راشي موږ به یومن ولو انزلنا ملکا او کچره نازل کومه فرشتہ د پاره د شهادت فرشتہ د شهادت ته پاره راشي چې دا یقینا پیغمبر دی بیا هم چې کوم دې څخه انکار وکړي او چې انکار وکړي بیا به فورا عذاب راځي لکه چې کله شهادت په دې باندې قائم شي او ایمان را نوړي حجت په دې باندې راشي بیا به عذابي لقوجي الامر بیا به فیصله وشي دا عذاب د دې ثم لا ينظرون بیا به دې ته مهلت ورنه کړل شي ولو جعلنا ملکا اکچت منګه وګرځاو دغه فرشته له دغه استاد لرا ملکان فرشتہ بل فرض کوم دې پیغمبر سره استاد راولي و دا فرشتای و دغه فرشتہ په خپل شکل کې بیا د انسان ته نشی راتلل کرازی نو د انسان په شکل کې بارازي او چې د انسان په شکل کې راشي بیا به چې دا نظر بندي ده دا فرشتہ نه پوه شئ ولو جعلنا وګرځوم دغه رسول لرا ملکان فرشتہ لجعلناه رجلا مونږ به وګرځو نارینا اپ د نارینا په شکل کې راځي ولا لبسنا او مونږ به hebat مونږ به شک راولو علیم په دې باندې ما یلبسون هغه خبره چې دی پکې شک کوي هغه خبره به بیا په دې باندې مشکوک شي لبس ویل شي استراب او شک ولقد استهزئ برسل من قبلك دا یو لبس یلبسو د اغوستلو د جامو ته ویل شي هغه د سمعانه دی ها یو د ضربانه لبس یلبسو هغه څه ته وي شک تا استراب تا پوه شئ به کنه تلبیس ابلیس پوه شئ به کنه تلبیس څه ته ویل شي مشکوک ګرځول ولقد استودع بشک استهزاء شودا برسول من قبلک پر رسولانو پوری من قبلک مخستانا دا تسلیذ د نبی علیہ السلام چې زما حبیبا څنګه چې دوی تا پوری استهزاء کوي دا چې مخکنو پیغمبرانو پوری شوی دا او کوم عاقبت چې دا غي کفارو هغه عاقبت بددیم فحاق بالذین پس نازل شوی دی په کسان باندې سخرو چې هغه مسخره کړي وا منهم دغه پیغمبرانو سره ما عذاب ما كانوا عذاب دغه انکار یا عذاب دغه آیاتونو کان به یستاجون چې دی پاغه پرې استهزاء کولا عذاب دغه معجزاتو یا دغه آیاتونو چې دی پرې استهزاء کولا قل اوایا اے حبیبا سیرو فی الارض وګرځي پزماکه کې اے قریشو پزماکه کې وګرځي او تاسو د قومونو د عاقبت نه ځان خبر کړئ ثم انظروا بیا وګورئ کې فکان